زما رونو ما مخکې یو جمعه درته ویلي مې کله چې به مسلمان یو تکلیف یا یو آفت او مصیبت راشي د هغې دپاره به دې څه کوي هغې دپاره خو یو دا دی چې که بیماري وي نو دی به ډاکټر ته رجوع کوي یا حکیم طبیب ته د که علاج مسنون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل علاج کړی دی او د وحی په بنیاد یا د تجربې په بنیاد صحابه کرام ته بعضې څیزونه ښودلي دي لکه کلونجي ښودلی ده چې کلونجي حبة السوداء ورته عربۍ کې وایي شونیز ورته وایي کاله دانه ورته وایي وی فیه شفاء من کل داء الا الموت او بل روایت کې الا الحرم چې په دې کې ما سوا د بوډاوالي او د مرګ نه د هر څیز علاج شته د ثنا صفت یې کړی دی چې د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ علاج دی د شاتو صفت قرآن شریف کې الله په خپله کړی دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس چې د خلقو دپاره د شفا ذریعه نو یو چې بیماری راشي نو په هغه بیماری کې به ډاکټر حکیم طبیب ته رجوع کوي یو دا شو دویم به الله ته رجوع کوي د ټولو نه مخکې به الله ته رجوع کوي او الله ته به درخواست وکړي چې یا الله دا بیماری د دا ته لرې کړه ځکه بیماری راوستونکی او لرې کوونکی د الله عظیم ذات دی اسباب ولا پیدا کی خدا الله عظیم ذات لرکی او دا الله ذات راولی نو الله ته د ټولو نه مخکې رجوع پکار ده او که داسې څه دي چې ظاهري بیماری نه او غم او تکلیفي نو مسلمان له پکار دي چې الله ته رجوع کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسک او عایشه بیبي فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې یو پریشانه بره یو کار به پریشانه که هیبت سره به لاړو مونځ به وکړه دریم زمارون صدقه ده صدقه نبی علیہ السلام فرمائی ترد البلاء مصیبت ختمه یو لوی عالم دی هغه لیکلی دی علامه تنوخی رحمت الله علیه د هغه یو کتاب دی نشوار المحاضره په هغې کې وی یو ښځه وه د هغې زوی چې ترک شوی و غیب شوی پته یې نه لګېده او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې ترړې والې چې یا الله زما دا بچي چا وتښته و چا یې غوا که څه شو بچي سره زړه دردېږي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تښتول نو بیا به یې خرڅول غلامان به یې ته جوړ خدای زما بچی به کم دی چا به وجلي دی چا غلام به څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما غېږې له خدای واپس راوړه چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته به یې جړل دعاګانې به کولې یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمانو ساتي نو یو ځل دا کور کې ناسته وه روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخا دی فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې وه ترکاري ښه د عزت په شکل واغېسته او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اسو چې وغلی یې ورکړه او ورته یې ویې دا واله د خدای په نوم دی آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړي وی جواب هغه وی ښه فقیر لاړ چې فقیر لاړ دا کور ته راغله څه موده پس یې خدای غزوې پیدا کړ زوی راغی ورې دعا هم خدای پاک قبلوي او چې کومه دعا کې اخلاصي هغه بیا الله خامخا قبلوي خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو غوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو غوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس به یې درکړي کله به هغې کې ستا خیر نه د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لرې کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر د ما ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږو او بل غائب مسلمان چې چاله دعا کوي غائبانه نو رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبلوي
زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کوم ځای وي خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته دا خپل سفره قصې ورته وی وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې بس پیښ شو را باندې لاړم وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شو مې چې خدای دې بلا سره بس وکړم وی زه په ځمکه سملاستم چې که دا زمری نیغ تېر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دې داسې غړمبېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه راټوپ کو نو یو سړی ورته مخې ته شو زمری یې د دې مرۍ نه کلک ونیو په هوا کې ونیو او دا زمری یې داسې د مرۍ نه ونیو دیکې یې ورکړه چې اخوا یې شغال کو زمري شت والې او برلار یې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن دا نوړی بدل په نوړی دا आवाज یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی به خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیدم بس مرۍ یې ونیوه د مرۍ نه په ټوپ کې ونیوه په راټوپ کې او خو یې شغال که او دا आवाज یې وکړه چې لقمتن بلقمتن د نوړی بدل په نوړی مور ورته بچې تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي او مورې ما ته یاد ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکی میاشت وه او ټیم کم وی پلانکی ټیم الله اکبر مور ډېره خوراک خوشحاله شوه ای بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه آواز وکړه د خدای په نوم نو ما نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته او فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سړی آواز هم وکړه چې لقمتن بلقمتن ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شرمخ نوړی وې نو خدای د شرمخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په لقمه کې بدل کړ صدقه ناشنا شوی چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختمی او موږ بیا مو ته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کلم تکلیف راغی زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړه ډېرو خو موږ ته به وی بچې یو دم کوی او یو ډاکټر نه علاج هم کوی او صدقه لږه ورکوی صدقه ډېر بهترین شی وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه ګډ دې حلال کړه وس دې کېږي غوایي دې حلال کړه وینه یې توی کړه غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پار چا تقسیم کړه دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته ویل د الله په نوم دا کار ما وکړو ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي مونږ صدقې ته نه شي مونږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو څونه پیسې لګوو کور وله جوړو په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګوو چې څوک تاوان ونه رسوي جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي جمې سنت چې مونږ وایو چې زمونږ دا بچي محفوظ شي د مال د حفاظت دپاره مونږ څه نه کوو څونه پیسې لګوو د خپل ځان د حفاظت دپاره مونږ څومره پیسې لګوو ډېرې زیاتې لګوو او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه دغه مونږ نه کوو هلته لګوو پیسې بچې محفوظ شي مال محفوظ کور محفوظ زه محفوظ شم پروا نشته صدقه رسول الله مبارک وي هغه مونږ نه کوو پیسې دي زه یو مثال درکوم یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر وله نور پیچ دارو ورکړي د دستونو او ظاهر کې به ته وایې خو خو نور هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي لاس پې کار نه کوي بیا خپې رپې ګرځېدی هم نه شي دی څه وکړل تا ته ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي وجود یې راله تباه که بچي نه یې غوښې ودوړولې بچي یې کمزورې که لیکن په حقیقت کې هغه جاړه او دارو د بچي د فایدې دپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده تېوځي که نه او دستونه ختم شي بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي دا به بیا معده مدیداره شي کلبې مدیدار شي نو الله ته خشته سړی جوړ کړي دقسې صدقه ده ظاهر کې خو یې سړی پیسې لاړې 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 خو قرآن وایي یربي الصدقات اخرت کې هم غټوي د یوې کجورې نه د غر عمره جوړوي او دنیا کې هم خدای د هغې بدل په زیاته ورکوي او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه د یو سړي لاس پړسېدلي دننه پکې نو دی او پیپ دی
ظاهر کې خو غټ ښکاري، سرب ښکاري، او خو لا خو غټ دی، سرب دی، لیکن په دننه ګند دی، ګند دی. مثال شو. دقسې زما وروڼو صدقه دا بهترین څیز دی د مصیبت د رد دپاره. الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي. خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه د تذکرة الاولیاء کې د رابعه بصري واقع لیکي چې رابعه بصریه مازدیګر یو سایل سوال وکړه، سوداګري او 2 روټۍ ورسره وې، نوکر ته یې ورکړه دې غریب ته، وي د خدای په نوم یې وغوښته، ورکړه د الله د نوم نه قربان، 2 روټۍ ورکړه. سوالګر یې لاړ. دې کې د ماښام د پیرو جماعت ټیم شو، رابعه بصریه خادمې ته وي رو جماعت یې کم 2 ډوډۍ دی، هغه دې سوالګر یې ورکړې، لږ وخت یو به دې ورکړې وه، نو یو خو به درته پاتې وه، کور هېڅ هم نشته. ما دقسې کېناسته، چې کېناسته یو سړي دروازه وډروله، خادمه ورله، وی دا هدیه مې راوړې، ډالۍ مې حضرت له راوړې، دا ډېره نیکه ښځه وه، پاکه ښځه وه، حضرت یې له مې دا راوړې، دا وله ورکړه. چې هغه ډوډۍ یې وړه، ترکاري هم ده، ډوډۍ مې چې هغې وکتې، هغه 13 وې. وی دا زما نه دي، دا واپس کړه. دا سړی تېروتی دی، دا د بل چا دي. اوهو ما ته یې وې غیلی اوسه، وی ما درته ووایي چې تېروتی دی، دا زما نه دي، دا د بل چا دي، تېروتی لارې خطا کړې ده. هغې هغه خوانچې وړه، هغه سړي ته یې ورکړه، وی مالکه وایي چې دا سړی تېروتی دی، دا زما نه دي، دا تا غیله نه دي، بل چا دي. سړی غیب شو، لاړ. بیا دروازه وډبېده، خادم ته یې ورشه چې ورغې، بل چا سړی ولاړ دی، اوس خوانچې یې وله ورکړه، ترکاري هم ده ورسره، ډوډۍ هم دي پکې، چې هغې ته کېښودې، ویې شمېرلې، وی دا زما دي. وی تا ته څه پته وه؟ ا دې واپس کړه، دا دې واخېستې. وی ګوره الحسنة بعشر امثالها، خدای د یو صدقې د یو نیکۍ بدل په څو ورکوي؟ په 10. ما 2 ډوډۍ ورکړې، نو ماله به خدای د هغې په مقابله کې څو راکوي؟ 10. هغه 13 وې، زما نه وې، دا اوس 10 دي، دا زما دي. 20 روټۍ ما ته راورسېدلې، دا زما دي. صدقه ورکوه، د هغې بدل الله ته سپاره. زمونږ یو ډېر لوی شیخ تېر شوی دی، د حدیثو لوی استاد حضرت مولانا شیخ دوست محمد رحمت الله علیه قریشي، دا ډېری غازي خان کې تېر شوی، د ډېرو کتابونو مصنف هم دی، د ډېرو لویو علماو استاد هم دی. یو شیخ دوست محمد قندهاري دی، هغه لوی پیر تېر شوی، دا شیخ دوست محمد قریشي دی، دا لوی شیخ الحدیث تېر شوی. د دې په حالاتو کې راځي چې زه د ډېری غازي خان نه لاړم ډابیل ته. ډابیل په هندوستان کې یو علاقه ده، او دا هغه د مدرسه وه دلته چې علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث، او بیا زمونږ د تورنځو کلي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث ډابیل. وی ډابیل ته لاړم، د ډېری غازي خان نه خو بلا مزل و. وی چې لاړم داخله بنده شوې د مدرسې، د طالبانو چې کوم لنګر و، بس هغې خپل داخله خپل تعداد پوره کړی و، داخله بنده وه. وی ډېر زیات پریشانه شوم، ډېر زیات خفه شوم. وی چې خفه شوم بار راووتم چې خدای دا خو ما بلا مزل وکړو، د ډېری غازي خان پاکستان، هغه وخت کې هندوستان پاکستان یو، ډېری غازي خان نه دلته ډابیل ته راتلل، اوس داخله بنده را واپس به ځم، کالم لاړ تباه شو، سبق هم پاتې شو، ډېر پریشان. وی یو بوډۍ ښځه په لار روانه وي، ما ته وایي چې میلمه ما ته خو داسې د ښه کور سړی ښکاري، خو داسې پریشانه راته ښکاري. وی ما ورته ویل چې یاره ښه کور او بد کور څه کوې، خو واقعي خفه یم. څه چل دی، ولې خفه یې؟ ما ورته قصه وکړه چې زه ډېر غازي خان نه راغلی یم، ډېر لرې ځای دی، او سبق له رالم، او په لنګ به راته میلو شي، په جومات کې به پرېوځم، خو د لنګر دپاره چې څومره طالبان مدرسې له پکار و، بس هغه داخله بنده شوې، نو ډوډۍ بندوبست نشته. او اوس خو زمونږ په دې وطن کې خلک وظیفې غواړي، په هندوستان کې د وظیفو رواج نه مخکې ونشته، پنجاب کې نشته وظیفې، څوک نه غواړي. و یا ښځې ما ته وې چې که په یو ډوډۍ دې ګزاره کېږي نو زه به درکوم. ما ته به یې څنګه راکې؟ وی زه غریب یم، پردې خدمت کوم، ټول ورځ پردې خدمت کوم، نو ما له هغه خلک 2 ډوډۍ او ترکاري راکوي، نو زما په یو کار کېږي، یو به تاله درکوم. ګوره دې ته اخلاص، پردې خدمت کوي په کور کې، او هغې ته 2 روټۍ میلاویږي، یو د خدای په نوم طالب له ورکوي، دا یو به تاله درکوم. ما یې ډېره ښه وی هغې به غرمه م یو روټۍ لږه ترکاري راکوله، او ماښام هم یو روټۍ لږه ترکاري راکوله، سبق مې خلاص شو. خدای ته عالم جوړ کړو، شیخ الحدیث مولانا دوست محمد
قریشی رحمت الله علیه فرمایي ډېره زمانه تېره شوه ما نه خدای ډېر کار واغې د حدیثو درس شروع شو ښځه خو لاړه پاتې شو حدیثو درس مې شروع کړو کتابونه لیکل بلا کتابونه هم لیکل کتابونه مې ولیکل بلا طالبان دي دورې حدیث ته ولګېم وی د بیت یو ځل لاړم حج له وی د حج نه چې فارغ شو مدینې منورې ته لاړم وی مدینه منوره کې چې مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړ نو یې رالم ستړم نو یو ګوټ ته اوده شوم الله اکبر وی چې کله اوده شوم اوس خوب وینم په خوب کې هغه بوډۍ ښځه ده او په یو ښایسته باغ کې چکرې لګوي او ډېره زیاته خوشحاله ده ما وی ترورې هغه چې ما له دې روټۍ راکوله هغې وی او مقه ښځه یم نو ته څنګه وې مړه شوې ما اوس دې څه حال دی وی ډېره زیاته خوشحاله یم خدای پاک جنت راکړو او ډېره خوشحاله یم مې پسې دله جنت درکړه وی په هغه ډوډۍ چې طالب مې درکوله چې الله ته مخامخ شم الله وی تا یو عمل نیک کړی دی او زه چې جنت کې کم ځای دې خوښي رغدا حیث شئت چې کم ځای دې خوښي په مړه خېټه زه لګیا سه ولې تا خپله روټۍ نیمه کړې ده او زما د دین طالب له دې ورکړې ده او نن ستا په هغه روټۍ باندې د هغې طالب نه خدای د احادیث یو عالم جوړ کړی دی الله صدقه څومره بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی رسول الله مبارک به بخاری حدیث دی د صدقې د سخی او د بخیل مثال ورکوي کم سړی دوی د دې مصیبتونو داسې مثال دی لکه د چا وجود ته چې یو زغره پرته وي د اوسپنو او دا لاسونه هم پکې بند دي او سینې هم بند دي خېټې هم بند دي او دا زغرې دې مرۍ ته پرته وي او دلې مرۍ هم خپه کړي وجود هم خپه کړي هغه زغرې هغه کړی د زغره د اوسپنو د کړو یو کمیس وي هغه داسې زور ورکړي چې دی نه لاس خوځولی شي نه سټ خوځولی شي نه مرۍ ډېر تنګ دی د بخیل مثال د دقه انسان دی دا زغره د دنیا مصیبتونه دي افتونه دي طاعون دی وبا د تکلیف دی پریشانی ده دلې مرۍ خپه کړې ده دلې سینه خپه کړې ده دی پریشانه دی دی په زور کوشش کوي چې دا زغره لرې کم خو نه لرې کېږي دا د بخیل مثال او چې صدقه ورکړي د هغه مثال څه دی هغه هم دقه مصیبتونه زغرې په شکل دته پراته دي دلې مرۍ خپه کړې خو چې دې صدقه ورکړي د زغرې یو کړی ختمه شي چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي چې بله ورکړي زغره ترې لاندې پرېږدي د خېټه وجود مرۍ هر څه محفوظ پاتې شي نو په زور تکلیف مصیبت پریشانی نه ختمېږي په څه به ختمېږي په صدقه زمارو اوس هم زمونږ په وطن کې دا یو لوی مشکل او پریشانی جوړه ده لوی پریشانی جوړه ده څه پریشانی د الله را طرف نه جوړه ده او خفه کېږې مصب پریشانی زمونږ د میډیا جوړه کړې بس موبایل دی او بل ټکي نشته پخوا به دې سوشل میډیا څه خورول هلته جنګ وشو دلته وشو هلته دونه مړه شو دلته دونه مړه شو مونږ به اخبار کته بغیر د مړو د بل ټکي به پکې نو بې د جنګ جګړې د بل ټکي به پکې نو اوس چې اخبار ګورې او میډیا ګورې دونه پکې مړه شو دونه بیماران شو دا شو هغه شو څه چې تاسو دې خلک پریشانه کړي بس درې څیزونه شو که څوک بیماران یې الله دې روغ کړي علاج دې وکړي دویم الله ته دې رجوع کړي جړا دې وکړي دعاګانې دې وکړي او درېیم صدقه دا بهترین علاج دی نو دا څو خبرې مې وکړې ډېر اوږد تقریر ځکه نه کوم چې د دې حالاتو په تناظر کې زموږ مشران هم دا وایي چې خطبه مختصره کړي او تقریر مختصر کړي او بعضې دوستان زمونږ د دې حالاتو په وجه نه راځي نو بیا خفه کېږي وي ته خو وایې چې تقریر نه کوم تا خو تقریر وکړو نو به هر کیف دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې د شعبان تقریبا کیدی شي اخري جمعه شي او کیدی شي بله هم راشي علماو دا فیصله کړې ده چې که راتلونکې جمعې شپې ته میاشت ولیدې شوه خو بیا به د جمعې په ورځ باندې روژه شي او که د جمعې شپې ته میاشت ونه لیدلی شوه نو د راتلونکي خالي پر یو سبا خالي دی سبا نه بل خالي بیا مستقله روژه ده که خیري انشاءالله العزیز الله دې موږ له دا بیماري چې دا کم کرونا په شکل کې په دنیا کې خوره ده رب العالمین دې دا بیماري ختمه کړي الله یې زموږ د دې ملک او د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي چې څوک زما یو دوست دی د مردان هغه هم غریب پکې بیمار پروت دی دعا وکړه چې الله غلب شفا ورکړي نور که کوم بیماران په هسپتالونو کې کورونو کې وي الله شفا ولا ورکې که څوک قرضداران رب العالمین قرضونه اخلاص کې څوک پریشان حالي رب العالمین پریشانی په خوشحالو بدله کې او الله ته موږ لا صدقو او د نیکو اعمالو توفیق راکړي د رمضان دا مبارکه میاشت را روانه ده الله په خیر او په عافیت باندې په موږ تېره کړي موږ له پکې د رجوع توفیق راکړي الله زموږ حرمین واپس کولاو کې پروردګار
حرمین بند دي، عمرې بند دي، طوافونه بند دي. رب ذوالجلال واپس یې کولاو کې الله، واپس یې کولاو کې الله. زمونږ عمرې طوافونه واپس کولاو کې. زمونږ جوماتونو کې تعداد کم دي، مونږ په زور کم کړی دي، مشرانو ویلي دي خدای زمونږ جوماتونه واپس د منځګزارونه ډک کې. الہ العالمین زمونږ په زړونو کې خپل یره پیدا کې، او خدای زمونږ د خپل قهر او خپل غضب نه په حفاظت او په امان کې وساتي. زمونږ دا بیان چې څوک هم ګوري څوک یې اوري، لرې لرې زمونږ بعضې دوستان بار ملکونو کې زمونږ دا بیان اوري او ګوري. الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت عافیت ورکړي. الله دې د هر قسم پریشانو او آفاتو نه په حفظ او امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم